ګرانو کتونکو سلامونه. د تورنزو او تورنزو سره خوشه چې کومې سیمې دي دا د خلکو دپاره د خوشحالۍ خبر دی، ځکه چې برانډ یو فرانچایز رایټ سکول د هغې باقاعده پرانیسته شوه. ګڼ شمېر د تورنزو مشران راغلي وو او د پن ضلعي صدر نفیس الله صاحب یو ډېر زبردست تقریر وکړو. ضلعي ترجمان سجاد علي تورنګزی را سره موجود دی د پرایویټ سکول نیټورک. د هغوی سره به خبرې کوو چې دغه ادارې حوالې سره ستاسو څه تاثرات دي او څه به وایي. علب خان بھائی سلیم استاد ولاړ دی زموږ ډېر محترم استاد دی. د خبرې کول ما ته لږ عجیبه ښکاري ځکه د دې کلي چې څومره سر ووی چې دا څومره خلک ولاړو نو 90% چې کوم دی هغه پکې د سلیم صاحب چې کوم دی هغه شاګردان دي. زه هم د سلیم صاحب شاګرد پاتې شوی یم. مشتاق خان تورنګزی، قیصر خان تورنګزی، عمران تورنګزی د هغې سیاسي سماجي خدمات هغه دې کلي ته ښکاره دي. اوس یې په ایجوکیشن سیکټر کې قدم کېښود. دې نه مخکې هم زه راغلم د دې ادارې حوالې سره ما سره یې ټول څه شیر کړي دي. یقینا چې یو ښه برانډ یې زموږ د علاقې ته راوړو. زموږ په علاقه کې د دې کمې وو نو څنګه چې زموږ صدر نفیس الله صاحب وویل چې یاره د تورنزو خلکو دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، دې سپورټ کړی شي. هغه بچي چې هغوی به تحصیل ته تلل، چارسدې ته تلل، لمرزو ته تلل، هغه د خپل کلي علاقې په دې ادارې باندې اعتماد وکړي. انشاءالله دوی به د دې په اعتماد باندې پوره وي او زموږ د طرف نه به دوی سره پوره سپورټ وي. که هغه د پیسارۍ په شکل کې وي، که د بورډ په شکل کې وي، زموږ تعاون به ورسره وي او زموږ نیک خواهشات به دوی سره وي.